اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة السوادري 50 نمبر حدیث شریف دے 1453 نمبر. وعنه دا حدیث هم د مخی پشان د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے. ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے دی اللہ پاک راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. زما او ستاسو د ټول امت د طرفه دی الله پاک ورله بهترین بدلی ورکړي. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يقول اذا اصبح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی کہ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د سحر په وخت کې دا دعا ویلا: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. سلور پنځه ټکي آسان اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. معنی دا اے الله مونږ ستا فضل او احسان سره سبا کو او ستا فضل او احسان سره ماښام کو او ستا فضل سره مونږ ژوندي یو او ستا نوم اخلو، ستا نوم سره مونږه مړه کیږو. الله هم ستا طرف ته واپس تلل دي. وإذا امسا او نبی علیہ السلام با چې کله ماښام شو دا دعا به ویلا: قال اللهم بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اے الله ستا فضل احسان سره مونږ ماښام کو، ستا فضل احسان سره مونږ ژوندي اوسو، ستا نوم سره به مونږ مړه کیږو او هم ستا طرف ته واپس تلل دي. رواه ابو داود والترمذي رحمهم الله وقال حديث حسن صحيح. دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی رحمهم الله ذکر کړی دی او امام ترمذی رحمت الله علیه وی دا حدیث حسن صحیح حدیث دی. کوم کسانو له دا دعا وردی الحمدلله دی و چې شکر دې موږ له مخ کې ناراضي او عمل هم دی. شکر الحمدلله چې وې قبر نه بچ چې استاد جته وسوي او له مخ کې ناراضي او چې الحمدلله وې نو د قبر نه بچ او کوم مرګرو له چې نه ورزي یې معمول کې نشته دی هغه دې استغفر الله العظیم وې چې زمونږ د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره برکتناک دعا ده. موږ د دنیا کې دومره ډیر وخت تیر کو دا دعا موږ له ناراضي. یا الله موږ د خپل قصور اعتراف کو، زه قصوروار ما ته زما قصور معاف. چې بخنه غواړي د دې خپل عاجزۍ اظهار الله ته کی دا دومره زوردار عاجزي ده چې د ژوند کې څومره سباونه او ماښامونه تیر شوي دي بې دعا، هغه به ول الله تعالی د دې عاجزۍ او د بخنې غوښتو د برکت د دعا نه ډک. سبحان الله. زه په پوه شوم او پته چې دا چا په عمل کې شته دا دعا ورته یاد او وړاندې نه دا حدیث لا نه اورېدل او دا ورته یاد او عمل کې واغه دي سووي الحمدلله. نو لوی ګټه بداو کی چې الله تعالی به د قبر نه بچ کی او دا نعمت به ول الله نورم ډیر کی او چې چا نه ویلا نو واس دا ورته او دا حدیث تر مخه تیر شو ناغه دی وای استغفر الله العظیم. لوی الله بخنه غواړم د خپل قصور اعتراف کوم، قصوروار یم، دومره موده مې تیره کړه ستا په دې ښکلې دنیا کې، دومره سباونه او ماښامونه مې تیر کړ او ما دا دعا نه ده زده کړې. خدای د خپل قصور اعتراف کوم، قصوروار یم. وایي چې د زړه نه استغفر الله العظیم وایي د ژوند کې څومره سحرونه څومره ماښامونه بغیر د دې دعا نه تیر شوي دي اب ورپسې الله تعالی د دې دعا نه راډک. سبحان الله. زمونږه دا چې کوم دین د اسلام کنه
د دې یو خصوصیت دا دی په نورو دینونو کې چې زمونږ د دین اسلام مونږ ته د زندګۍ د هرې شعبې دعاګانې ښولي دي. بل دین کې دا ترتیب نه او نشته. په ټوله دنیا کې واحد اسلام هغه دین دی چې هغه خپلو پیروکارو مسلمانانو نارینه او زنانو ته د زندګۍ د هرې شعبې د هر ټیم دعا ښولې ده. بل دین کې داسې نه و. آسماني دینونه تیر شوي دي او که دا د ځانه جوړ کړلی شوي دي ورته دین وایي. په دې ټولو کې واحده خصوصیت زمونږ او ستاسو دین له الله ورکړی دی چې د زندګۍ د هرې شعبې دعا ورکړي شته. که د هرې شعبې دعا سړي له نه وردي لکه ګوره زمونږ ورځ د کم ځای نه شروع کېږي؟ سحر راپاسېدو وخت کې خپله دعا ده. بیا ضرورت د پاره بار ته ځي، بیت الخلا ته ځي، واشروم یوز کوي، نو هغې ته د ننوتو خپله دعا ده. د بار نه چې راځي بیا د هغې خپله دعا ده. کپړې چې بدلی د هغې خپله دعا ده. اودس چې کوي د هغې خپله دعا ده. د کور نه چې روځي د هغې خپله دعا ده. جومات ته مسلمان نارینه پیله داخلیږي سحر کې د هغې خپله دعا ده. جومات نه روځي د هغې خپله دعا ده. کور ته داخلیږي د هغې خپله دعا ده. اوبه چای ناشته خوراک څښاک کوي د هغې خپله دعا ده. پیس کی د هغې خپله دعا ده. سورلی کې کینی د هغې خپله دعا ده. پیزار اچوي د هغې خپله دعا ده. نوې جامې اچوي د هغې خپله دعا ده. سورلی کې کېناستو خپله دعا ده. د نورو خلکو ښکلې ښکلې سورلی وکتې په دې روډ باندې د هغې خپله دعا ده. د چا ښایسته ځواني وکته، د چا حسن یې وکتو، د چا علم مال دولت بنګله ګاډي عهده منصب یې وکتو د هغې خپله دعا ده. مړه خو دا ټوله ورځ بیا تر اوده کېدو پورې بیا واپس د اوده کېدو خپله دعا ده. پاسېدلم په دعا، اوده کېدلم په دعا. بس لنډه دا دې منځ کې یو شی هم داسې نشته دی چې د هغې دعا مونږ ته زمونږ دین اسلام زمونږ پیغمبر نه ښودلي صلی الله علیه وسلم. دی ولې ښولي دي؟ دا دعاګانې څه دپاره دي؟ د موقع محل مسنون او معصور دعاګانې. وایي دا د دې وجې نه دي چې یو ایماندار خپله برخه صبر کوونکی ایماندار د الله پاک تابعدار ایماندار دی به د الله تعالی د حکم مطابق خپله زندگی تیری. یو ایماندار یو صبرناک په خپله برخه د الله نه راضي یو استقامت والا ایماندار چې دا وغواړي چې زه د خدای د هدایت مطابق د زندګۍ نظام تیر کم، نو د دپاره هر وخت د الله پاک نه توفیق او وس او طاقت غوښتل پکار دي. ګینې څوک هم په خپل وس او طاقت باندې د الله د ښودلی شوي نظام د لاندې زندګي نشي تیرولی. الله نه به غواړي. ځکه چې د دې مسلمان یو دشمن دی، د هغه نوم دی ابلیس شیطان. بل دشمن دی نفس، خپل نفس. یو اندرونی دشمن دی، یو بیرونی دشمن دی. او دا دواړه داسې په طاق کې ناست دي، په مورچه کې رډي چې کله به دا انسان لږ د خدای پاک د ذکر نه شي غافله شي، لکه ټپوس چې په فضا کې تاویږي او د چرګې بچي دي واړه واړه چوزې واړه واړه بچي دي د چرګې، هغه په دې کې دوربین د بره نه سم کړی دی، نظر یې سیده کړی دی چې دا کم یو بچی به لږ د چرګې نه جدا شي او لږ به لرې لاړ شي. چې څنګه لرې لاړ شي بس لکه د مونږ څه وایو لکه د باز پرې راشوغه شي، لکه د شین او د ټپوس پرې راشوغه شي، او بیا هغه بچی اوچت کي په پنجو کې او په هوا کې ولا په دې سر باندې ټونګي ورکي او مړي کې خپل خوراک جوړ کی په ونه کې کی. دغه شانتي شیطان او نفس هم په دې انتظار کې دي چې دا انسان به کله د خدای د یاد نه غافل کیږي چې مونږه او تخته او هلاکی. او د هلاکت نه د بچاو د پاره مونږ خپل دینه د موقع محله دعاګانې خولې دي. بیا سحر کې چې دا دعا وایو اللهم بک اصبحنا، د صبح نه دی دا ټکی پکې مخ کې دی. او چې ماښام وایو نو اللهم بک امسینا، امسینا د مسانه دی، مسا ماښام ته وایي. نو د ماښام به پکې د ماښام والا ټکی مخ کې کوو، د سحر به پکې د سحر والا ټکی مخ کې کوو. نوره دعا یو شانتي ده ټوله. دا د شپې تیاره چې لرې شوه اوس وګورئ سبا شو، سپین سبا شو، اوس به نور راوخېږي، د سبا رڼا خوره شوه ښکاره شوه. دا د الله تعالی په نعمتونو کې زبردست نعمت دی. که د شپې نه بعد سبا نه وی او سبا نه راختې
نو د دنیا ټول نظام به ختم شوی وي. دغه شان د ورځې په ختمېدو باندې بیا د شپې راتلل دا د الله تعالی په نعمتونو کې زبردست نعمت دی. که شپه نه راتلې نو د بني آدم د ورځې تکاوټ او ستومانتیا به څنګه لرې کېده. نو دې کې یو اشاره ده دې خبرې ته چې هر سحر او ماښام انسان له پکار دی چې د خپل رب سره د الله تعالی سره روزانه خپل تعلق تازه او مستحکم ساتي. دې دعاګانو سره چې سحر او ماښام یې څوک اهتمام کوي د بنده تعلق د الله سره تازه په تازه او مستحکم کیږي او بل خوا د الله د نعمتونو شکر ادا کوي. او یو دویمه اشاره پکې دې خبرې ته هم ده چې څنګه شپه ختمه شوه ورځ راله بیا ورځ ختمه شوه شپه راله همداسې کېږي که نه شپه ختمه شي ورځ شي او ورځ ختمه شي شپه شي. دغه زندګي ده دا شانتې به زما ژوندم یو ورځ ختم شي چې شپه ورځ تیریږي نو ماله چې کوم په برخه عمر راکړی دی هغې نه شپې ورځې او ساعتونه او ګنټې او هفتې او میاشتې او کلونه کمیږي که نور مې عمر بړاویږي کمیږي. یو ورځ به داسې پاتې شي چې زما په زندګۍ کې به تشه یو شپه او یو ورځ پاتې چې هغه شپه ختمه شوه بس بیا به صرف یو ورځ پاتې او چې څنګه هغه ورځ ختمه شوه بله شپه خو زما نصیب کې شته نه نو هغه شپه به زما بیا په ګور وي. دې کې دې خبرې ته اشاره ده څنګه دا ورځ ختمېږي شپه راځي شپه ختمېږي ورځ راځي داسې به زما د برخې زندګي مې ورځ ختمه شي او بیا به مې د الله تعالی په حضور کې پیشي وي څه مې ویلي دي څه مې اورېدلي دي څه مې کتلي دي څه مې سوچونه کړي دي څه مې په دې لاس نیولي دي څه مې په دې خپل تک کړی دی د دې ټول ذرې ذرې حساب به را سره کېږي چې بنده دا دې ولې کړي دي او دا دې ولې کړي دي. نو د پیشه د زندګۍ د ختمېدو خلاصه ده چې روزانه سحر ماښام د الله تعالی د نعمتونو اعتراف هم دی بل خوا د زندګۍ د فانی کېدو او د مرګ او د آخرت د یادولو سبق هم دی په دې دعاګانو کې. اللهم بک اصبحنا یو ځل خو وایي ګوره زبانونه دا ځای به راباندې کوئ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. پنځه ټکي د ټول ټال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. او ماښام کې ممدا ټکي دي بیا او د امسینا والا صيغه مخکې ده اللهم بك أمسينا ماښام چې وایي اللهم بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. الله دې د عمل توفیق راکړي یا ارحم الراحمین.